أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يعني درس की إن شاء الله العزيز सूरत आल इमरान पारा नंबर 3 रुको नंबर आयात नंबर 75-76 دو آیاتونه بویلې کېږي. مخکې هم تذکره چې نو هغه د اهل کتاب او یهودو روانه وه. اوس دې ځای کې هم الله جل جلاله د اهل کتاب او یهودو تذکره کوي. الله وایي بعضې د دې اهل کتابو نه هغه کسان دي ان تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك وی که ته د سره کې د ډېر شي خزانه مال يؤديه إليك دوی به دا تا ته درکوي. ومنهم من ان تأمنهم او الله وی بعضې په دې کې داسې هم دي که ته د هغه سره امانت کې دی بدینار یو دینار لا يؤديه إليك الا ما دمت عليه قائمه خو تر څو چې د زړه نه چولی نو هغې پورې بدل نه درکوي. نو دا اولنۍ حصه حضرات چې نو مفسرین لیکلی دي وایي دا د حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه باره کې نازل شو. حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دوی لا ایمان نو راوړی نو دی په هغه وخت کې او د دوی ټوله کورنۍ چې دی نو هغه نر په ښځه باندې دوی نیکان صالحان او د تورات عالمان ولو. نو وایي دې خواته یو مسافر رالو. هغې مسافر چې دی نو هغه د دوی سره خپل امانت کې ښودلو او هغه امانت چې دی نو هغه 12 اوقیه سونه وه او یوه اوقیه چې دی نو هغه 40 درهم او یو درهم چې دی نو هغه 3.5 ماشي. نن سبا حساب باندې تقریبا د هغې نه 40 لک روپۍ خواشه چې دی نو هغه جوړېدلې. اوس دا دومره مال چې دی نو هغه مسافر ورسره کېښودلو. نه په دغه وخت کې څوک موجود ول نه ګواه ولو هېڅوک هم نه ولو. مسافر وی زما سره دا مال ډېر دی او ما ته وکتلې ته راته نیک او صالح ښکاري نو ما چې دوی سره به زه دا امانت کېدم زه خپل تجارت خپل کار هر څه پوره کړم نو چې کله زه کور ته ځم دا به ماله واپس راکړي. حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل بالکل بېشکه دا ستا امانت دی ما سره کېده کله چې تو ترې ما ته به راشي خپل امانت به واپس وصول کړي. بیا چې نو هغه خپل کار خپل هغه ضرورت چې نو هغه ترسره کړلو. د دغې نه وروسته چې دی واپس تللو نو حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه پسې رالو. هغه ته یې دغه شان ما ستاسو سره امانت ښودلی ول. هغه وی زه اوس کور ته ځم زما هغه امانت ما ته حواله کړم. حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دغه شانتې راواغستې ورکړې ول دا خپل امانت والا. د دغې امانتدارۍ په وجه الله جل جلاله ورته ایمان هم نصیب کړو. نو الله رب العزت ول دغه ایمان ورکړلو. بیا د هغه چې نو هغه مسلمان هم شولو. بیا د هغې مخکې مونږ 2-3 پیرې قصې ویلې دي. نو امانتداري پکې وه دومره لوی مال یې ورسره کېښودلو خو د هغې پردي مال ته زړه ټینګ کړلو. نو الله رب العزت ته پته وه چې د ده په دې زړه کې چې نو د امانت ښودلو زیش دی. نو الله پاک ورته د ایمان لوی امانت چې دی نو هغه ورکړلو او ایمان ورله الله پاک ورکړو. او بیا په هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین کې دی چاته چې الله جل جلاله په دنیا کې د جنت زیری کړی. نو من جمله یو په هغې کې حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هم دی. ومنهم من ان تأمنه بدینار او دویم قسم هغه خلک دی که چېرته دوی سره یو دینار هم کې دی لا يؤديه إلیک دو به نه درکوي تا ته دا الا ما دمت علیه قائمه مګر تر څو چې ته په هغې باندې قایم ولاړې یعنې په مخه پسې ځې راځې نه. نو وایي چې نو هغه داسې په یهودو کې بدنیته چې نو هغه بیا چې نو ډېر شی کسان ولو خیرتدار پکې ډېر ولو. خو وایي دا ځای چې نو هغه تفسیر جلالین لیکلی وایي چې دا چې نو هغه د کعب بن اشرف په باره کې نازل شوی دی.
ذخیرة الجنان چې دی نو هغه لیکلی دوی دا چې نو هغه د فخاص بن عزوره په باره کې نازل شوی دی. فخاص بن عزوره وایي دا چې دی نو سیقه ډنډه په لحاظ سره ډېر چې دی نو هغه نیک سړی ښکاره کېدو، بالکل د نیکانو ښکلې حلیه هر څه چې دی نو هغې د کړي ولو، ویلې چې نو هغه به ډېر نیک ولو. نو یو مسافر چې دی نو هغه قریش مسافر چې دی نو هغه راغلو، وایي دو سره خپل یو درهم یو دینار یې ورسره کېښودو او دغه دینار یې ول ورکړلو. کله چې د هغه د دې مجلس ته رالل نو د په مجلس کې د دغه چې نو مریدان او کسان او خادمان دا ټول هر څه ناست ول سرول. هغه ول دینار ورکوي، دا دینار زما ځان سره کېده، تو راته ښه سړی ښکاري او ویزو چې کله خپل ضرورت تر سره کم بیا به دنزو دا واخلم زه به ځم. ته ورته ویې ښه دینار چې دی نو هغه درته ترلاسه کړلو. اوس چې کله دینار ترلاسه کړلو څه وخت بعد هغه رالو، هغه خپل ضرورت چې دی نو هغې پوره کړو. د هغې نه وروسته ورته بیا ووایي ما تا سره داسې یو دینار ښودی او زه اوس خپل علاقې ته خپل کور ته ځم، زما هغه دینار چې دی نو ماله واپس راکړه. ده ویل چې نو هغه بدې ردې ته وایي زه په موږ باندې هسې تهمتونه لګوي، موږ چې دی نو خامخا بدنامي هلکه دی وباسئ، ویده چې دی نو هغه زموږ سره د کم طرفه تا دینار ښودی دی نشته. سړی چې دی نو هغه عجز دغه شانتي و د پردی ځای دی، یوه سړی هم دی شال چې دی نو خلک ورسره هم ناست پاست دی، دنیا چې دی نو هغه کسان دي اوس به څه یمه. سړی چې کله بار ته ووتلو نو د هغه په دغه خپل کسانو کې هغه خپل په مریدانو کې د هغه په تابعدارانو کې هغو ته خو پته وه چې دی د دې قسمه قبیلې سړی دی. نو د هغه پسې بهر ته ووتلو، یاره ته مسافر وې په تا باندې زموږ زړه خفه کېږي او موږ ته پته ده تا چې وله کله دینار ورکوو زه هم په هغه مجلس کې او نن چې دی نو هغه هم زه په دې مجلس کې یم. نو وی دی ورته وی چې تو داسې چل وکړه زه تا ته یو هر بخیم، وی تو بس واپس لاړ شه او ده ته دا ووایه که زما دا دینار نه راکړي نو زه په دې ټولې محله کې چې نو کور په کور هر ځای کې به ګرځم او دغه خبره به کوم چې زما نه فخاص بن عزوره چې دی نو هغه دینار اخیستی امانت ما سره امانت ښودو، اوس زما هغه امانت چې دی نو هغه نه راکوي. وی په دې یوه طریقه درکولی شي که نه نور که بس تو دنیا ځای راځې دې تاله نه درکوي. دلته چې هغه کله ووتو نو خپل د مریدانو کسان ورته ووایي چې حضرت ده خو ستا سره چې دی نو هغه دا دینار ښودی نه نو ده ورته ښودی و خو یې مونږ خو ځان نه په دې علم تورات باندې دنیا شي پیسې چې دی نو هغه خرچه کړي دي، دا به مونږ له څوک راکوي او د دې زمونږ باندې څه چې نو هغه لار سبیل په مونږ باندې د دې چې دی نو هغه څه ګناه نشته. قالو لیس علینا فی الامیین سبیل، د دوی په مال خوړلو کې زمونږ باندې څه ګناه نشته. که خیال مو کړی وس زمونږ مسلمانان سوی دوی چې اکثر بهر ملک ته لاړ شي او ډېر پکې اکثر ته سعودي هم خبرې کوي، ډېر چې نو هغه د یورپ ممالکو ته لاړ شي نو دوی وایي د دغه کافرو مال زمونږ دپاره حلال دی، حالان کې دا چې نو هغه د بل چا مال دا د هېچا دپاره هم نه حلالېږي تر څو چې نو هغه د شریعت او یو قانون چې نو هغه تحت نه وي. اوس هم که تاسو خیال کړی ډېر خلک چې نو دا خبرې کوي، ډېر اکثر وایي مړه دو زمونږ نه چې دی نو هغه تنخوا هم ونیسي، څوک وله کیبل یې خرڅوي، څوک څه کوي څوک څه کوي، وایي دا جایز نه، د هغه که داسې وایي هم هغه ګناه وکړو نو ته به هم د هغه سره چې نو ګناه کې د هغې په شان د هغه نه به ډېر کوي، نو دا جایز نه دی. نو دوی به لیس علینا فی الامیین سبیل، د دې امیانو زمونږ باندې چې نو هغه څه ګناه نشته، د دوی په مال خوراک کې چې نو هغه ثواب دی، دې کې چې نو هغه څه ګناه نشته. هغه سړی چې نو هغه راغلی بس یې ویې هلکه زه ته دغه خبره کوم زما دینار راکړې او که نه راکړي نو زه بیا په ټولې محلې کې چې نو هغه خبره کوم، چې ده ورته چې نو بدې ردې بیا دینار چې نو هغې ول ورکوم. نو ځکه الله وایي ویقولون علی الله الکذبه، دوی په الله باندې دروغ وایي. اوس دروغ څنګه وایي چې دوی د الله پاک چې نو د یو مسلمان د یو انسان د یو بني آدم حق دی د بل دپاره نه جایز کړی او دوی د ځان نه چې نو هغه د هغې د جواز خبره کوي، دوی چې نو هغه دا خبرې کوي. الله وایي ویقولون علی الله الکذبه وهم یعلمون، او دوی ته ښه پته ده، یعنې دوی ته پته ده چې په دین اسلام کې د دغه وخت په تورات په دین کې چې نو هغه دا خبره د سره جایز نه چې ته پردی حق چې نو هغه وخوري، لکه څنګه چې موږ ته پته ده پردی مسلمان چې نو هغه د بل چا که مسلمان یو کافر وي د هغه حق خوړل چې نو هغه ناجایز دی. بلا من اوفا بعهده، الله وایي نه ولې نه، هغه کس چا چې نو هغه پوره کړله خپله وعده واتقه او پرهیزګاري اختیار کړه د الله نه ویرېدو فإن الله يحب المتقین، نو بېشک الله پاک چې نو هغه محبت کوي د تقوادارو سره. نو ګوره حدیث مبارکه کې هم راځي الله پیغمبر فرمایي چې نو هغه آیت المنافق ثلاثه، د منافق آیتونه د هغه نښې درې دي. نمبر 1 کله چې دی خبرې کوي نو دی به دروغ وایي، اذا وعد اخلفه،
کله چې چا سره وعده وکړي نو دی به د هغې خلاف ورزي کوي. اذا اؤتمن خانه، کله د سره امانت کې ښودلی شي دی به خیانت کوي. د مسلمان چې دی نو هغه شیوه نه ده، دا د منافق علامتونه دي. بل حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي لا دین لمن لا عهد له، دا انسان دین له اعتبار نشته د چا چې دی نو هغه واده نه، نو دغه چې نو هغه دغه له اعتبار نشته. او دغه شانت چې نو هغه سره ایمان کامل نه دی، کم سره چې نو هغه د امانت خیال نه ساتي. نو ځکه الله وی بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. کم سره کې امانتداري رااله، وعده پوره کېدل چې نو هغه بکراله، د سره تقوادار شو، نیک شو، او د داسې سره سره د الله چې نو هغه محبت وي، نو الله پاک به دې بیا چرته هم نه ضایع کوي. الله دې موږ کې دغه وعده دغه امانتداري پیدا کړي. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او ځینې د اهل کتابونه من هغه څوک دی ان تأمنه کچرې کې د امانتدار سره بقنطار ډیر شی مال یؤدیه الیک نو ادا بکړي هغه تا ته. ومنهم او ځینې د هغوی نه من هغه څوک دی ان تأمنه کچرته امانتګر جوړ کې تو هغه بدینارین په یو دینار سره لا یؤدیه نو نه به ادا کړي ته الیک تا ته الا ما دمت علیه قائمه مگر دا چې تو ولاړې داغه باندې. مقصد دا چې په مخه پسې ځې او راځې. ذالک بانهم دا ځکه چې هغوی قالو وای لیس علینا نشته دی په موږ باندې فی الامیین د امیانو په باره کې سبیل څه ګناه. ويقولون او وای اغوی علی الله په الله باندې الکذب دروغ وهم یعلمون او اغوی په دي یعنی خپویږي په دې خبر چې دا خبره غلطه نه. بلا من اوفا ولنا اغه څوک چې پوره کړله به عهده خپل وعده واتقوا پرهیزګاري اختیار کړه، تقوا اختیار کړه. فإن الله نو بشک الله پاک يحب المتقين خوښي چې نو تقوادار. ومن اهل الكتاب او ځینې د اهل کتابونه من هغه څوک دی ان تأمنه بقنطار که امانتګر جوړ کړي هغه لره تو په مال سره ډیر سره یؤدیه الیک نو ادا بکړي هغه تا ته. ومنهم او ځینې د هغوی نه من هغه څوک دی ان تأمنه کچرې امانتګر جوړ کړي تو هغه بدینارین په یو دینار سره لا یؤدیه الیک نو نه به ادا کوي تا ته الا ما دمت علیه قائما مگر دا چې تو ولاړ وې دغه باندې. ذالک بانهم دا ځکه چې هغوی به قالو ویل لیس علینا نشته په موږ باندې فی الامیین د امیانو په باره کې سبیل څه ګناه. ویقولون او ویل به هغوی علی الله په الله پاک باندې الکذب دروغ وهم یعلمون او هغوی پوهېدل. بلا من اوفا بعهده ولې نه چا چې پوره کړله خپله وعده واتقا او تقوا اختیار کړه. فإن الله نو بشک الله پاک يحب المتقين محبت کوي د تقوا کوونکو سره.